قرآن عظیم الشان کې الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اے د ایمان خاوندانو، شراب اور جواری رجس من عمل الشیطان، دا د شیطان په اعمالو کې ګندترین اعمال دي. علماء لیکلي دي په کومه معاشره کې چې شرابخوري مروج شي اور جواری پکې عام شي، دا هغه معاشره په خلکو کې بغض، کینه، حسد، دشمنی، قتل، غارتگیری، ډاکه‌زنی، عیاشي، زناکاری، دا قسم جرایم عام شي. همدغه وجه چې د اسلام د راتلو نه مخکې په عربو کې دا قسم صفات ډېر زیات په کثرت سره د جهالت انتها وه، اور تر دې حده پورې به دې جواري کوله چې کله به د دې سره مال اسباب ختم شو نو د خپلو ښځو دو به هم لګولو، خپله ښځه به هم په جواري کې وبلله. قتل ګیري، غارتګیري، ډاکه‌زني په هغوی کې انتهایي عامه وه. علماء لیکلي دوه وجې وې، یو په هغې کې شرابخوري وه د اسلام راتلو نه مخکې، او دویم په هغوی کې جواري ډېره کثرت سره وه. د اسلام راتلو سره دکه دوه څیزونه په خصوصیت سره حرام شو چې دا به نه کوئ، او د دې د حرمت حکمت څه دی؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر. د شیطان مقصد دا دی چې دا امت په جواري کې او په شرابو کې اخته کی، نو دغه امتیانو په خپل منځ کې به بغض، کینه، حسد، دشمنی به عام شي. دویم ويصدكم عن ذکر الله، انسان چې شراب وسکي ورسره جواری کوي نو دا د الله د یاد نه الریډي غافل شي، د الله یاد ته نه نصیب کیږي. وعن الصلاه، او دا د موز نه هم مکمل غافل شي، دته د موز توفیق هم نه ملاويږي. صرف دا نه چې د بنده حق پکې والی کیږي، د الله حقوق او جنازه په دې کې هم وځي. دا کوجه نه چې حجت الله البالغه کې شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي دا دوه سيزونه، یو سود او یو جواری، وکانه قلیلهما يدعوا الى كثيرهما، د دې لک شان د عمل هم انسان کثرت طرف درغلي. کو لک شراب اوس کې انسان د دزل کې چې یو ګوت نور مسکا، یو ګوت نور مسکا، یو جام بل مسکا، نو لک شان شراب انسان کثیر تعداد دا ډیر مقدار ترغلي. دک کشان جواریم دا چې انسان لګو کی نو دوه خبرې دي، یا په جواره کې څه وګټي نو دغه به نورم چاحت پیدا شي چې لکه نور دا اولګم کې دي شي نورو بټم، او یا کو چرته وبېلی نو دغه په ځل کې خفګانی چې یاره بده دو خو مې وبېلله راشه یو بل دا اولګو کې دي شي وګټي، خپل مالم را سر کې اضافه مو ګټي. نو سودخوري او ورسره جواری دا دوه سيزونه د سری چې د دې لږ عمل انسان ډېر ترابلی. په عربو کې دا څه ډېر زیات عام. نو موږ تاسو ته خصوصیت سره فرمایل شول چې یاد ساتئ، ګورئ سود، شراب اور جواری دا درې سيزونه رجس من عمل الشیطان، دا د شیطان په اعمالو کې ګندترین اعمال دي. فجتنبوه، ځان ته وساتئ لعلکم تفلحون، نو الله به کامیاب شي. زمونږ په معاشره کې سودخوري انتهایی زیاته ده، جواری په هر معامله کې زیاته ده، او شرابخوري هیڅ قسم پابندي به نشته.